تاسو له خوند درکوي. وایي که یو سړی د قرآن تلاوت په ورځ کې یو قرآن خلاصوي او بل سړی یو صفحه وایي خو پوهېږي پې عمل پې کوي، دغه یو قرآن خلاصولو نه دا یو صفحه ډېره قیمتي ده. خو هغه بل هم بې قیمته نه دی، داسې نه چې بې قیمته دی. نو هغه ویلي کثرت تلاوت القرآن. او دریم نمبر چې دی هغه تاسو دغه کوئ کثرت لا اله الا الله، تاسو ذکر ډېر زیات کوئ. مجدد الافساني تا ته چل ښي. نو بیا دا خبره چې ته دا کار کوې نو وایي څه به کوو؟ نو وایي دوه کارونه به اوس مونږ دا کارونه وشو غلط شو نو راځئ وایي تصویر جوړ کا. نو په تصویر کې ته وګوره یاره زه دروغ وایم، بې دروغو خو هسې بس. او بل دا چې د بل د خندولو دپاره کله کله دروغ څه چلو شو کومې وي. او حدیث کې دا راځي چې هغه سړی د خدای ډېر بدي شي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره نو چې کله وایي نه زه دا لیست بیال جوړ کا. نو دویم دا چې د سترګو حفاظت د سره نه کوم داسې یو خوا بل خوا ګورم، دا ځان سره په یو لیست کې ولیکه. نو دریم دا چې هر څه کومه ماسخوتن منزله مې سمې نه راځي نو دا پکې ولیکه. نو بل دا چې ماسخوتن منزله خو زما خو سار خو نه پاسم، نو عمر دې څومره دی 50 نه پاسه 50 نه چې پاسه یا تهجد نه کوي دا ډېره زیاتې کوي. نور به ته کله به یې کوي چې اوس یې نه کوي نو کله به یې کوي. ځکه چې فإنه دأب الصالحین قبلکم، مخکې چې څومره نیک خلق تېر شوي هغې به تهجد کول نو تهجد به کول غواړي. نو د هغې دا ځان له لیست جوړ که نو بیا یې یو یو ته کټ کوه. پس له دې نه به د سترګو حفاظت کوم، پس له دې نه به منځونه په وخت کوم. نو شیخ مجدد الفساني چې کوم دوه خبرې ما تاسو یې درېیمه یې دا کړې وه تاسو منځونه کوئ د طویل قرت سره. دا طویل قرت ډېر مزیدار دی چې تا له کله هغې چې خلق درته ستړي شي چې دا سړی خو نه باز کوي نو چې تا ته صورت یاسین یاد دی او ته دلته رالی او 10 منټه پاتې دي نو څه به خوا دې خوا کېږي خو 2 رکعتو نیت وتړه خپل صورت یاسین پکې ووایه نو به دې هغه صورت یاسین ریمایند شي هم هغه طویل شرط پوره شو. نو تلاوت به کوئ نه دې سره کوئ نه وایي چې ته به نمبر 1 دا دی چې خپله نقشه جوړه که چې کوم کارونه ته نه کوې او کول پکار دي یو پک کوه چې دا کول غواړي دا یو کټ کوه نو ځان له تصنیف کوي. داسې وایي نه کېږي وایي څنګه به کېږي وایي دا داسې کېږي چې ته به پارټي بدلې ډله به بدلې اجره به بدلې دې ته ماحول بدلول وایي ماحول به بدلې دې نه بغیر نه کېږي. وایي ماحول بدلول دومره قیمتي دي که نه وایي یو خدا چې خدای نه چېرته مایوسه نه شي. دا صورت والضحی نه دی دا د دې دپاره دی چې ته مایوسه نه شې. ما ودعک ربک وما قل دا ما تا ته ټولو ته وایي. او بیا دا چې ماضی ته دې وګوره الم یجدک یتیما فآوی ته په خپل پروز کال ته وګوره د نن نه 10 کاله مخکې په ټانګه کې هم چا نه پرېښودې او وجدک ضالا فهدی اے بی سی ډي د لم نه درتلل الف ب ت ورته تجوید سره ته قرآن وایې وجدک عائلا فاغنا 2 روپۍ را سره نه په چارې چی نه شوس کولی او اوس په 150 روپۍ پیاله ده اته وایي ټول به زما میلمانه یې نو وجدک عائلا فاغنا. نو د دې نه پته لګي چې د فیوچر پلانینګ جوړ کا. نو فیوچر پلانینګ څه ته وایي فاما الیتیمه دا ځان سره ولیکه چې چېرته زیر دست دي هغې ته به قارېږم نه او اما السائله نو که ستا نه څوک تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب پالې څه دی نو مه قارېږه که نه نو هغه وایي د پوی سره به خورم ما ته یې د پوی سره به خورم که د اوبو سره نو که ته وایي چې د پوی سره به خورې نو هغه وایي د پخو سره که د کچو سره. دا سایل خو راشي که نه مختلف سایلان نو که هغه ستا نه د مسلې تپوس کوي نو مسلې تپوس ورکړه. نو که هغه ستا نه د میراث تپوس کوي نو چې ته د میراث فیصله صحیح مسله صحیح بیانې نو دا کمیټۍ والې به د امامتۍ نه وباسي نه ته ځکه هغه وایي ته موږ دې له خو نه نیولې چې موږ ته د میراث مسلې وایې نو هغه بره ناست و جمعې ورځ وه نو زموږ بابا ورته وي موږ ته عامې خبرې کوه دا راته مه کوه ځکه ته موږ دې له خو نه نیولې ښه مولوي صاحب خو هغه چې دا خبرې نه کوي ښه د ثوابونو خبرې کوه او څه خو یې لړې لکه اوس موږ له خویندې راپسې راپاسوې او پېښور کې یو کس ما ته وی داسې زمونږ دا ښځې به موږ هسې زورورې وې او تا را باندې شرمخۍ کړې چې اوس به موږ څه ګزاره کوو نو خو تا ته دا وایي که نه واما سائل فلا تنحر ته به کې واما بنعمت ربک فحدث خو تا ته دا وایي چې ستا سره خدای کوم نعمت کړی د هغې اظهار وکړه. اظهار به یې څنګه کې خو تا سره پیسې نه ولګوه چې خلقو ته پته ولګي چې څومره چنده یې وکړه. دا اوس موږ بسونه کوو وایي یو بس به پکې زه وکړم د دې نه به پته ولګي چې ته واقعي مالدار یې. اظهار دې ته وایي چې ته ورکې نو که تا ته علم وي نو پوه که خلق که نه په خبره باندې نو نعمت د خدای څه دی یا به ستا سره علم وي یا به سره ایکسپیرینس وي. او کله دا طبیبانو دا مسله ما ته داسې ګرانه ښکاري وایي دا سینه به سینه علم راغلی چاته یې موږ نه کوي چې د دې سره به خدای څه کوي ځکه چې من سئل عن علم علمه
ثم کتمه چا سره چې یو سکیلی چا سره چې یو علمي دې خلقو ته نه ښوي دا سینه به سینه دی علم خو سینه به سینه نه یا خو به واضح او به خلقو ته ښی دا به کې نه وایي چې ته اول خو دا خپل د لیسټ راواله او خپل ځان که دویمه دا چې د هغې لپاره به څه کې ډیپارچر به کې نو کو پارټي دې خراب وي که نه نو پارټي بدل کا نو که اجره دې خراب وي نو اجره بدل کا او دا دومره قیمتي عمل دی چې کو تا ډېر ګناهونه کړي د هغې سړي په شابه نه کړي هغه څو مرګونه کړو یو کم سلی کړو چې په راهب پسې لاړ نو راهب ورته وی چې ته د معاف کېدو نه یې نو مایوس یې کونجو هغه ته ډز ویستو جوړ کړي چې سلی کوم جو خو مولوي صاحب چېرته موجود و چې په مولوي صاحب پسې لاړ هغه ورته وی ته ډیټیچ سره دې ځای نه په دې ځای کې ته په دې علاقه کې چې یې نو دا ټول خلک د باندې دت ته وراني ته کې او هغه هم د ورانکاري دي دې ځای نه لرې شه چېرته سم ځای ته لاړ شه نو مرکز خوا کې چېرته دغه ځان نه ځای واله نو هلته به منزل هم دی چېرته خو خلقو سره به نو چې مرکز طرف ته روان شوی دی چې په دې لارې کې مړ دی نو دا روانېدی الله ته دومره خواږه چې فرشتې رالې او هغې پې جنګ و چې دی به جنت ته ځي کو دی به دوزخ ته ځي نو جنت والاو ته وګټله څوک دا وایي چې الله تعالی ولا هغه ځمکه خوښ کړه دا ولې د دې دا ډیپارچر د خدای ډېر خوښ شو نو چې د خدای د رضا دپاره ته پارټي او ډله بدل کړي چې دلته خو تش کنزل دي نو زما هغه یو ملګري وکیل صاحب خدای دې ښه ساتي وی یاره زه د دې سواړۍ نه ناست وم او د خپلو ملګرو سره تلم اسلام آباد ته او د دې غاړې او دغې غاړې او صرف موږ تش د سپو خبرې کولې کو موږ یو خاص بله خبره کړې ځکه چې ته له غټو خلکو سره نه خو د سپو خبرې کوي دا سپیکر یا بل ما ته امریکې نه یو کس راغلی ما ته یاره زه خو پلانو تاریانې ما ولې وی هغې یا د جامو خبرې کوي چې دا سوټ ښه دی دا سوټ ښه نه دی یا د ډوډۍ خبرې کوي خو یا د مانځه خبره کوي یا د روژې خبرې کوي یا د امت خبره کوي نو چې دې خلکو سره ته کښېنې پاسې نو ته به څه کوې ته به د دې ماحول به پرېږدې او هجرت دې ته وایي دا به یو هجرت کوې نو که ستا ډله پره دا زړی نو دغه خبره دغه پښتو کې سړي د ستا به زویم که ته رانه سم شوې سمېدی ته نه شي ځکه ماحول بدلول غواړي او دویم دا چې کتاب سره اټیچ شه وی کتاب څه دی وی کتاب قرآن دی وی د هغې تشریح څه دی وی هغه حدیث دی وی ته د قرآن نه خبرې په دې کې داسې خوږې خبرې دي یو خو دا چې چا رالیږلی دی هغه الله دی چا چې راوړی دی هغه جبریل دی نو نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین د رسول الله په زړه باندې ریډیټ کړی دی د هغې ځای نه صحابو زده کړی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې زده کو نه هغه راغی عراق ته او په عراق کې ستا امام ابو حنیفه امام ابو یوسف دغه خلقو او هغې بیا انډیا ته راله ته زه حنفي مذهب والی دا داسې نه دی شوي دا د روغ روټینو دا تاله راغلی دی دا قرآن چې دی په دې کې څه چلی دی هر څه محفوظ دي ایون د دې د الفاظو ادا کول تجوید چې ورته وایي هغه هم تعالی محفوظ ساتلی دی د دې په اواز کې خوند دی د دې په دا کې نه دا به ته ځان ته رانږدې کې وی ته خبرې وی دا په دې کې دا دی چې دا د یو خوند دی چې کله کله داسې خوږې خبرې کوي سړي په خوله کې ورته اوبه راشي زموږ د مولوي صاحب اوس څه وی هغه آیاتونه چې وی تاسو یاد دی نو هغه یو پکې لکه مثلا دغه آیات په حواله باندې ویلی چې ویطوف علیهم ولدان مخلدون ستا به ته په وبن راځي چې دا دومره خوږ ملک دی چې ډېر ښه نوکران به دي هغه به هلکاني او سم ښایسته به اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا ته به وایي ګینې ملغلرې دي و اذا دا اوس الله تعالی تا ته خوږې خبرې کوي اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا ګوره خوند تې واله که نه ملکن کبیره یو لویه بادشاهي ده او ستا یو لوی ملک دی او ستا د هر څه ښایسته دي عالیهم ثیابو سندس خضر من استبرق دا ټول چې ته ګورې دا خوږې دي نه په دې قرآن کې هغه خبرې دي چې ستا په خوله کې به ورته لاړې راشي ستا دغه شي په خوله کې به دې خوند پیدا شي چې خدای پاکه دا خو بل طرف ته ترخې خبرې له چې راشي دا دومره ترخې دي که نه چې یو کان نټ ټالریټډ ته یا د کولی نه شي لکه مثال په توره چې وایي ان الذین کفروا بآیاتنا موږ چې کوم آیاتونه در لیږلو ته یې نه منې موږ وې سار مونځ کوه هغه خو ته نه کې موږ تا ته وې زکات ورکوه ته نه ورکې موږ تا ته وې ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا د دین د قیام دپاره کوشش کوې ته نه کې نو خو نه یې کوې که نه نو موږ به د سره څه چلو کو نه خبره ډېره خطرناکه ده او الله کولی شي کو دې الفاظو ته تاسو وګورئ سوف نصلیهم نارا موږ به ورته وکړو نو هغه چېرته څوک سوی موږ په دغه کلینیک کې خلک په دې کې کیژوالټۍ کې ډېر راځي دا دغه پې بلاست شوی سلینډر او دا ټول مخې وله سوی داسې چغې وایي نبروز یو زنانه وه هغې چې یاره دا سکینز مې ډېر زیات سوځي
نو ما ستا قسمت خیر ټوله نه سوي کې دا به نه سوځېدل ځکه چې ټول وسوځي نو هغه دغه چې دي هغه پین ریسپټرز کوم د نرس چې دي د هغې هغه اینډینګ چې دي دا موږ ته اطلاع راکوي چې دا ځای خوږ شو نو دا ځای چې کله ته فول وسوځې نو خوږ والا ځای خو به ختم شي نو بیا به د لاسونه نه وي خو ته به پرې پوهېږې نه دا سوپرفیشل برن چې وي د پاسه ده دا سړی سیزي ډېر مې خوشحالېږه دا د زبرګۍ خبره ده نو الله وایي چې کله زه دی اور ته ورتاو کړم ته خبرې کلما نضجت جلودهم نو چې کله چې ټول سکن د وسوځي چې سکن یې وسوځي نو بیا به پین نه تاسو به د ډایبیټک د شوګر والا مریضان لیدلي د شوګر مریضانو د خپې نه دي دا سن شي دا بیا نه پوهېږي په ځان چې نه پوهېږي په دې جمعې کې اوس خو بیا جمعې را روان دی دي د انغري په غاړه ناست د خپې دسې د اور ته دننه کړي نو دی خو پرې پوهېږي نه چې نه پوهېږي چې هغه وسوځي هلک وایي خپرې وسوه نو دی وایي ښه وایي زه خو بیا ډه پوهېږم نه نو دا سېزلې خپې ګرځي نو د قید چې کله ته جهنم ته ورتاو کې او د هغه د سکن وسوځي چې خو پین ختم شو که نه نو چې پین ختم شو خو زموږ لږ وخت سخت وخت نو الله څه وایي بدلناهم جلودا موږ به وله نوی سکن وکړو چې نوي سینسیټیویټي ورته وشي چې دا دړې ختم نه شي که ته یو سړی هر څومره ټارچر کې خو تر مرګه پورې به یې ټارچر کې که نه چې مړ شي د هغې نه پس خو د هغه نظام بل شو خو چې الله وایي چې نه ماله و چې رالی نو بدلناهم جلودا لیذوقوا العذاب ولې ان الله کان عزیزا حکیم نو دې نه پته ولګي چې الله ډېر زورور دی د الله کلام کې یو طرف ته خوږوالی دی او بل طرف ته سخته دمکي ده چې ته د خپل ځان نو څه به کې نمبر 1 ډیپارچر به کې د خپل ځای نه به اخوا کېږي نالو به ښه کېږي کو ماحول دې نه بدل کړی پارټي دې نه بدل کړي ډله پره دې نه بدل کړي اجره دې نه بدل کړي دا کار ګران دی چې ته وایې زه به جوارګرو سره ناست یم ما جواري به نه کوم کو پولیس راغله تا سره مخکې بیایي ته به وایې چې ما نه کوله وایي ته ولې دلته ناست وې خو ته ناست وې تا کې څه چل دی که نه نو بدل او دویمه ده چې ته قرآن سره رابطه وکړې نو قرآن د پوهېدو لپاره دا چې تا ته دا پته چې ګوره خدای غفور الرحیم دی خو چې په غلطۍ غلطي کوي چې د مستۍ نه څوک غلطي کوي په هغو غفور الرحیم نه دی هغې دپاره ان بطش ربک لشدید دی نو چې ستا په ذهن کې هر وخت دی او بیا دا خبره چې دا چې چا راوړی هغه صاحب کتاب چې نو هغه ته یې څه وی دی چې څه وایي وما ینطقو ان هو الا وحی چې څه خبره کوي هغه وحی نو چې په هر کار کې ستا په ذهن کې هغه او بیا دا چې تا په دغه کې په جومپړی کې یا به ته په جومپړه ورته موږ وایو یا ته په جومپړه کې یا به ته په محل کې دواړو ته ډایرکټ کوي الذین ان مکناهم فی الارض کو په جومپړی کې مشرې او کو په بل څه کې مشرې نو څه به کې اقاموا الصلاة د اقامت صلات نظام وي په کور کې به دي په کالج کې به دي په ډپارټمنټ کې به دي او چې کله میونسپلټي په هغې کې به وي د مانځه پروګرام به وي نه خو چې ستا جلسه یې نو هر څه پکې خو مونځ پکې نه وي وایي زه دا به چېرته وروسته وکړو نو اقاموا الصلاة بل وآتوا الزکاة د خلقو حق به ادا کوي دا خپل ډسیبل چې دي دا کمزوری خلق چې دي دې ته بس خیر رسول غواړي او ورپسې څه شی دی بیا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر نو چې دا ستا په جومپړه کې پارس کې نو خبره دا شو چې د الله سره تعلق ختمیږي په ګناه او دا ګناه موږ ځکه کوو چې موږ غافله یو یا موږ ځان له بانې کتلي هغه بانې د چلیدو نه دي کوم الله چې زموږ نه خفه شي ډېر زورور دی او که موږ یې رضا کوو نو یو خو به خپل ماحول ټیک کوو او یو به د قرآن سره ربط ساتو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين